ابدالي میزایل دا نوم به تاسو اورېدلي پرون ناګړه ورځ پاکستان د ابدالي په نوم باندې یو نوی توغندی یا میزایل ازمایلی دی. د دې نوم خو د افغانستان د پخواني بادشاه احمد شاه ابدالي په نوم باندې دی. احمد شاه ابدالي خو تاسو ته پته ده چې هغه بادشاه و چې د هغه قبیله اوس هم په خیبر پښتونخوا کې له ټولو نه زیاته دیره ده. یوسفزو د قبیلې نه و او هغه په هندوستان باندې څو څو حملې کړې وې او د هغه هیبت په هندوستانیانو باندې تر اوسه پورې پروت دی او تر اوسه پورې د هغه د ټولو نه زیات اولاد چې کوم دی هغه په پاکستان یا په خیبر پښتونخوا کې اوسي یوسفزي دي. پاکستان چې د ابدالي 3 په نوم باندې د کوم میزایل تجربه کړې ده نو په دې کې یو څو خبرې تاسو یاد وساتئ چې د دې نه دا پته لګي چې په ټوله سیمه کې د چین نه علاوه د پاکستان میزایل ټکنالوژي چې کومه ده په د ټول بر صغیر پاک و هند کې اوس د هغې مقابله څوک نشي کولی. دا ابدالي 3 چې کوم میزایل دی د دې خصوصیات ډېر عجیبه دي. یو خو دا نیویګیشن سیستم ډېر عجیبه لري او که په لاره کې د دې میزایل ضرورت پیښ شو نو د دې ځای نه د دې لار هم ته بدلولی را بدلولی شي او د مخالفو میزایلو نه دا ځان بچ کولی شي او خپل هدف ته په 4,500 کیلومتره کې دا ځان رسولی شي او بیخي په نشانه باندې لګي. بله په دې کې د ټول ناهمه خبره دا ده چې دا ځان سره مختلفې وسلې وړي شي. ایټمي وار هیډ ځان سره وړي شي. د دې نه علاوه نور واړه واړه میزایل دا ځان سره وړي شي او چې کوم ځای کې بیا د دې ضرورت وي نو هم د دې ځای نه د سیستم په ذریعه باندې هغه میزایل د دې نه ته الوزولی شي او مختلفو اړخونو ته ته هغه الوزولی شي. یعنې دا یو مکمل ویپنري سیستم دی چې دا ته په هوا کې پرېږدي او دا تقریبا د دې ځای نه 200 کیلومتره په هوا کې یا 400 کیلومتره په هوا کې ورسي نو د دې نه که هغه ځای کې که ته کومې وړې وړې میزایل یا دې نه خطا کوي چې مختلف اړخونو ته لاړې شي او مختلف هدفونه ولي او یا که ایټمي وار هیډ پکې ته وړی نو هغه هم په مختلفو وړو وړو میزایلو کې ته اچولی شي او هغه بیا په مختلفو ځایونو باندې ځي او خپل هدفونه بولي. او که ته غواړې چې یاره ابدالي 3 میزایل دی صرف خپل هدف ولي نو دا 4,500 کیلومتره پورې په هوا کې تاسو حساب کې چې دا د هندوستان منځ نه چې د هندوستان هغه سر هم دا ویشتی شي او ورسره چې دې سره دا کوم ویپنري سیستم دی نو په دې کې چې کوم نیویګیشن سیستم لګېدلی دی نو په هغې کې د دې خیال ساتلی شوی دی چې د دې نیویګیشن سیستم څوک بلاک نه کړی شي. لکه څنګه چې د هندوستان رایفل جزونه راغلي وو او د پاکستان ایرفورس هغوی له نیویګیشن سیستم یا کمیونیکیشن سیستم یې ورله بلاک کړی و نو هغوی بیا ړانده کاڼه وو چې موږ په کوم ځای کې یو کوم ځای نه یو. دغه شان د میزایل کې خپل نیویګیشن سیستم چې دا په کوم ځای باندې تا ورخطا کړی دی په څونه وخت کې به دا رسي کوم ځای به ولي څنګه به ولي په کوم وخت کې به ولي که د دې کمیونیکیشن سیستم سره چا چیړ چاړو کړه نو بیا دا میزایل په هوا کې تباه کیدیم شي او دا میزایل بیا هغه شان کار هم نشو کولی څنګه چې ته غواړې. په ابدالي 3 ویپنري سیستم میزایل کې چې کوم نیویګیشن سیستم لګېدلی دی نو هغه بلاک کیدی هم نشي په داسې طریقه باندې جوړ شوی دی او ځان سره ډېرې زیاتې وسلې هم وړي شي. دا هم پکې یو غټ سیستم نو زما په خیال چې د دغې پرونه د دغې تجربې نه پس پاکستان ډېر کولو چیلنج ورکړه او ډېر کولو اواز یې ورکړه مودي له هندوستان ته چې که جنګ کوی نو رامخې ته شئ ځکه چې موږ خو ستړي کړو او تر اوسه پورې تاسو صرف د جنګ او د جنګ کیسې کوئ خو په عملي توګه باندې تاسو تر اوسه پورې د LOC نه یا د پاکستان د پولې نه راونړی دی. نو پاکستان ورته تجربه وکړه او دا تجربه ډېر اهمیت لري د پاکستان د میزایل سیستم په پروګرام کې.